اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لیلة القدر شپو حوالی سره و اعمال حوالی سره فضیلت حوالی سره مختصر رئیس تاسو خدمت کې ذکر کوم. نور ان شاء الله پڑھا لیکا یو سمجھدار یو مفاتیح طرف ته رجوع کوای شو غزینه تاسو خپل اعمال ارخصتای شوي. خو به هر حال دا څه د کومه 19 شپه د 21 یا 22 شپه د په کور د تیر شي عبادت کې تیر شي انسان بیدار پاتې شي ټوله شپه عبادت کې تیر کی ذکر کې تیر کی مهمه ده ضروری ده و خصوصا د بیماری کوم لهر د هغه د لپاره خصوصي دعا وشي مسافرینو د لپاره بیمارانو د لپاره خپل کې بعد د لپاره دا شی ډیر مهم دي. ائمه اطهار علیهم السلام د شپې باندې ډیر تاکید کړی دی چې حتی دغه شپې باندې ملایکی نزلېږي روح اعظم نزلېږي و دا شپه څه کومه ده زر میاشتو نه افضله ده زر میاشتې کچیري عمر حساب سره وکسي سال حساب سره کال حساب سره 83 سال عبادت نه بهتره شپه څه هغه د لیلة القدر شپه ده. یعنی که انسان دا شپه زنده وساتله ذکر وکړي دعا وکړله گوی هغه 83 سال عبادت نه هم زیات عبادت خداوند تعالی مو کړلو. په هر حال زه ټولو ته التماس کوم چې خصوصا دا کوم د کرونا وایرس دریم لهر ده ان شاء الله دعا ډیر محکم شاید ډیر مستحکم د روایتو کې شته چې هغه قضای مبرم وي و حتمی فیصله که شوي وي اسمانو طرف نه روانه فیصله رد کوي. یعنی هغه څه دی هغه دعا اثر دا دی چې هغه که فیصله شوي یا خدای کیدای شي هغه دعا دوره مهمه ګڼي چې هغه قضای مبرم یا محکمې فیصلې باندې دعا مقدم وګرځوي. یو یوه راتلونکې بلاوي هغه دفع کوي رفع کوي دوره ضرورت خو بیا دغو شپو کې ډېره مهمه ده چې موږ دا شپې تېرې کړو د خدای لاره کې زنده یې وساتو عبادت وکړو. 19 یوشتم دروشتم شپه چې موږ اهل بیت علیهم السلام ډېر تاکید وکړي خصوصا یوشتم دروشتم باندې دغه درو شپو کې یو مشترک اعمال دی یو د هر شپې خپل مخصوص اعمال دي. مشترک اعمالو کې یو غسل دی چې هغه تاسو غروب سره نږدې کوای شئ غروب سره نږدې وصل وشي. یو دا د مشترک اعمالو نه یو 2 رکعات الموس دی نن شپې ولا څه لیلة القدر شپه 19 شپه یوشتم درشتم شپه 2 رکعات الموس دی. هر رکعات کې الحمد ورسته وواري یعنی 100 دفعه وواري قول هو الله احد سوره ولولي. کله الموس خاتم شي 70 واري استغفر الله ربي واتوب الیه. روایات ته پیغمبر نه چې یا به ته جنماز نه پسیدل نه وي چې خدای ته یا وبخښلي مور و پلار ته وبخښل دغه لمونځ کې د سهار 2 رکعات الموس الحمد بعد قل هو الله احد وواري دویم رکعت کې هم وواري لمونځ نه بعد جنماز نه پسیږه ما استغفر الله ربي واتوب الیه 70 واري تو یا خدای وبخښلي مور و پلار ته وبخښل. هغه نه بعد قرآن کول کر سامنے رکھی یعنی قرآن خلاص ویټ کو د سترګړې دا دعا ولولې چې مفاتیح کې شته. اللهم انی اسألک بکتابک المنزل وما فیه وفیه اسمک الاکبر واسماؤک الحسنى وما يخاف ويرجى ان تجعلني من اتقائك من النار. دا دعا بول ویلي هغه نه ورسته کوم حاجات وي هغه وغواړي هغه نه ورسته قرآن څه د سار باندې کېږدئ بیا دا دعا ول ویلي اللهم بحق هذا القرآن وبحق من ارسلته به وبحق كل مؤمن مدحته فيه وبحقك عليه فلا احد اعرف بحقك منك لا سوری وی بیک یا الله لا سوری بمحمد لا سوری بعلی تا زمانی مولا پر بالحجه 10 سوار هر معصوم خدا د عالم ته رضا کی ان شاء الله سکرین باندې د ترسي غزینه تاسو خسته شو هغه نو خپل حاجات ولولي. بل عمل چنن شپې باندې د یوشتم دروشتم شپې مشترک اعمالو کې رسید د دروش بو کې د مولا حسین زیارت ته عرش نه لاندې و مسموع عرش نه لاندې یو منادي ندا کوي غا کوي څه خداوند عالم هر هغه سړی معاف کړلو چې هغه د حسین زیارت ته راغلی د حسین زیارت لوستل دی. شب بیداری دا مخصوص نه دی بلکې دا دروش په سره دی. 19 شپه یوشتم دروشتم شپه مشترک عمل یو دی. سل رکعات الموس ده مشترک دی چې یوشتم دروشتم 19 شپه کیږي. دین علاوه ځنه دوانی چې هغه به ان شاء الله سکرین باندې زیات هغه نوی حج مغابت بیان شي کني مفاتيح الجنان ته دی حواله ستاسو رجوع کوه شو. دا اعمال سمو خیال دا و د مشترک اعمال څنګه 19 یوشتم دروشتم شپې باندې کیږي. ځنه اعمال چې کوم دی هغه مخصوص دي نن شپې سره یعنی 19 شپې سره هغه نه یو عمل چې کوم دی
دا د سل وارې وایي استغفر الله ربي واتوب الیه. دا اکثر نه علاوه شو څه کوم مشترک اعمال کې مو المنځ نه ورسره ذکر کړو. 100 وارې به وایي اللهم لعن قتلة امیر المؤمنین. خدای د امیر المؤمنین قاتل باندې لعنت وکړي چې سکرین باندې به درته راشي. دین علاوه مخصوصه دعای د اللهم اجعل فيما تقضي وتقدر من الامر المحتوم وفيما تفرق من الامر الحكيم في ليله القدر. دا دعاونه د مفاتیح کې شته دي دا تاسو کوای شو. دی سره یو شتم شپه د هغې شپې د غسل شبیدري د مولا حسین زیارت ما 2 رکعات المونز څوار رکعات کې الحمد لله قل الله احد او ووارد دویم کې قل الله احد ووارد 100 رکعات المونز او جشن کبیر والا دعا د څغاو کې مهمه د انسان د کیوکی دا یو شتم شپې والا دی. دین علاوه حتی د رشتم شپې والا هم اعمال شته خو بهرحال څه کوم اعمال مو ذکر کړل د مشترک والا اکثر ماغه مشترک اعمال دي کیږي خو صرف دا څه کوم د مولا امیر المؤمنین باندې لعنت کولو څنګه مخصوص نو نسم شپې او شتم شپې سره څخه انسان وکي نور کوم مشترک اعمال سمو ته ذکر کړه تاسو د رشتم شپې کوي شي قرآن تلاوت سورۃ زیات کوي شي کې ان انزلنا سورہ او کوي د رشتم شپې کم از کم 1000 ور انسان وایي چې شونګي دا غا میاشت درازي میاشت ده چې یوا آیا رو قرآن سره برابر ده دو کو خدایا د غشپو تیروالی زنده کولی جمعات کې او دغه اعمال زری سره دغه دعانو زری سره دغه بیماری را په دافع خوده محقق وګرځولي کی او ان شاء الله ټول دعا وکي یو بل دعا وکي مسافرین بیماران وطن ولا خالق چوک مسافر وي بهر ملکو کې هغه په کوده د اعمال پرې نه دا وي او خصوصي دعا وکي د لهر د پاره کوم روان ده ان شاء الله دافع بشي رافع بشي او کشيري مو خدای سره ربطاوي التجاوي تضرع وي خدای سره دعا زری سره مو کنټیکټ وي اتصال وي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.